واجب پچا دا پا اغا چا دا چه دی وقت کے دعا تاسو کې څوک زرګر شته سپین زر 100 روپے توله دي 40 روپے توله 500 تولو 100 روپے جوړيږي 40 روپے توله چی 2100 اچھا ما 2000 خرڅ کړي عزیزانو وخت کې دي 2100 روپے چې چا سره تر لوی اختره پورې موجود وي 2100 پاغه قربانی واجب ده 2100 پاکستانه پاغه قربانی واجب ده ګډوره وس کې نشتا وا ما کې میخي کې چا سره به ایسو یو سړی دی چې 2100 نه لري په قرض پیسې واغسته او ګډوره واغسته چې واغستو ورځ دو پاتې دي اختر ته ګډوره ورکش چې ورکشو د باندې دا عشق ابراهیمی دومره غالبو چې نورې پیسې په قرض واغسته بلې واغسته ان دا اختر پشپا غورک ګډوره پیدا شو او بلې ماغسته دي مسله دا ده چې دا غریب سړی به د اختر په ورځ دا دواړه ګډوري حلالوي او کمالدار سړی اغستی و او هغه نه ورک شو بلې واغستو او د اختر په شپه ورک ګډوری پیدا شو نو دی به یو خرڅ کړي او یو به حلال کړي او غریب چې دی دی به دواړه حلالوي ولې په ظاهر که تاسو خیال وکئ زیاتې ځکه معلومیږي چې مالدار به یو خرڅ کړي یو به حلالوي او غریب چې د ډېرې مینې لیونی کړی او په قرض یې راغستی وي به دواړه حلالوي دا ځکه چې په غریب قربانی واجب نه وه لیکن ده چې ګډوری واغسته نو دا په ده نظر شو چا ورک شو بلې واغستو نو بلم پې نظر شو نو نظر چې دی خرڅېدی نشي لہذا دی به دواړه حلالوي په مالدار واجب و قربانی یوه نو هغه چې پیدا شو یو به حلال کړي او یو به خرڅ کړي او سر درته بل ویم علماء لیکلی دي چې د قربانی دومره عظیم برکت دی چې کچا سره پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قربانی یې وکړه نو الله پاک به مخې کال د قرض هم خلاص کړی او دومره مال به یې ورکړی چې دی مستحق د قربانۍ وګرځي خو یو خبره درته کوم کله کله امتحان هم وشي همدې جومات کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کله په قرض یې پیسې اخیستې دي او 2 میاشتې پس راغی ما ته ویل چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه مال کړې خو نه وه ویل بیا داسې مسلې مه کوه مال ولې ویل هغه دی په قرض مې اخیستې وې اوس پیسې نه راځي ورپسې هغه دی سړی ما نه غواړي نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اخیسته پکار ما په دې خبره پوهېږم چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي که په دې نیت یې ګډوری واغستو چې زه مخې کال له مالداره کېږي نو دا د مالدار کېدو په نیت دی د قربانۍ په نیت نه دی دا قرباني بیا ډوکېږي نه ما په خبرو پوهېږئ ګډوری اخیستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کوم نور څیزونه به بېتبه ورپسې راځي بیا ځکه چې قانون دا دی چې د تمامو اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي نو مدار د
د اعمالو په نیت ته څنګه دي چې نیت دي هغسې به در سره کېږي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلق قربانۍ ګډوره دی ګډ شو پې کېږي که نه کېږي او چې ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني قرباني پې کېږي. سرمنې کې خارښتو لګېدو لاندې غوښې ته چې نقصان نه یې رسېدلی پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښتي په دې قرباني کېږي. ښکرونه یې نه یې پې کېږي خسي وي پې کېږي غوږې درې حصې ثابتو یو حصه غوڅ شوی قرباني پې کېږي. تاسو خیال راغی دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي قرباني پې کېږي. بنیادی شی درته بل ووایم عام طور باندې غوا او میخه کې 7 کسان شریکېږي 7 کسان که په دې 7 کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي د یو سړي نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه ده شوې. 7 کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه شو. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وایي چې د چا ګټه حرام ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک. مثلا یو سړی دی د جوارۍ پړی اچولی نو د جوارۍ ګټه 14 انې حرام. اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن دی. تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانې وځي او نذرانې وځي. نذرانې ماښام تقسیمیږي او د نه لاندې پړ چلیږي پته یې ټولو ته. دا کېدی شي چې په ملک کې به یو جرم کېږي حکومت ته به پته نه وي. دا د چا عقل مني؟ جوارۍ پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه وي. د علاقې تانیدار ته به پته نه وي چې زما علاقه کې کوم ځای جواري چلیږي. چرس به خرڅېږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. اوس هیروین به خرڅېږي چې څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. دا عقل مني د چا؟ نن وګوره د پاکستان بچی تباہ شو